دیو جنا دا مسله علماء لیکلي د اتفاقا چې العالم کبیر وان کان صغیرا وی عالم چې د کده عمر کې د تانه کم دی خو د سره د الله علم دی د مشر دنه مخ کې نه څه کدا قدر عزت د علم دی علماء ډېر مسلې خینه بیا تاسو امیان وشه تاسو ځان له پانه اړوي موږ ځان له پانه نه خدا الله د الله رسول په نس باندې د الله جل شانه په مختصمه کا د علم سبب د بقای عالم دی دا ولې څه علم سره قران ژوند دی علم سره حدیث ژوند دی علم سره د الله احکام ژوند دی علم سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ژوند دی او تاسو د امیان او د الله مابین کې واسطه د علما دي سو پورې علما شته قران به سو پورې علما شته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکه به او کله چې الله غواړي چې قیامت راشي نو الله به علما اوچت کی او الله به قران اوچت کی نو خپل پسې دا سه هر مسلمان بخپل لکه د علماء احترام قدر ساتي او دا یو خبره چې امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دا ټول عوام مسلمانانو ته هغه اپیل کې امام غزالی دا 15 صدی مجدد دی او ډیر لوی عالم دی هغه وی ګور تاسو نن ارزه کې عوام خلق باس کی سیاست باندې باس کی علماء باندې باس کی سنه خلق د سوشل میډیا سره پر دینی مسلو باندې باس کی نو آی کې همي سره چاغاړو سره نه د دین د شت بود نه خبر هغه سوال او بیا پکې هغه علماء ته بدر دی او دا یاد ساتي چې زه خو ادنا طالب علم خو د علماء مبارک هغه داوی امام غزالی او دا هر امي سره هر مسلمان دا خبره واوري پر غوګونه پر ځلو لیکي هغه انما حق العوام ان يؤمنوا ويسلموا ويشغلوا في عبادتهم ومعايشهم ويتركوا العلم للعلماء هغه مسلمانانو استادو کاردار چې تاسو ایمان راړه اسلام راړه بیا عبادت د الله کوي ایمان اسلام سره عبادت موز وخت کې موز کوي روزه وخت کې روزه نه سره زکات وخت کې زکات ور کوي حج وخت کې حج کوي کوم حکم چې اسلام را دا کوي او ويترك العلم للعلماء دا علم باس علماء ته پرېږدي فإن العامي لو زنا وسرق كان خيرا له من أن يتكلم في الله وفي علمه من غير إتقان العلم وی عامي سره چې د سره علم مضبوط نشتی اتقان العلم متقن علم مضبوط علم ور سره نشتی د الله بارکه د الله ذات بارکه د الله د دین بارکه د انبیاء بارکه مسائل شرعیه بارکه د باس کوي نو دینه دا غوړه د چې د زنا او کې غلاو کې هغه کې ګناه کم دی کې زیات ګوره څومره خطرناک خبر دا ولی زکه د پاغه مسلې باندې پویږي نه سن خلق هغه خپل خواهش نفسانی د پاره دی او مولا سهارا واخلي یا خپل خواهش نفسانی د پاره دی او ضعیف قول مساره واخلي یا دی او غلط خبره سهارا واخلي د هغه مقصد د هغه خبره باندې عمل نه د مولا سره محبت دی خو د خپل بيدینی په دې باندې قائمي او سړی نو دی وجنا عوام الناس لدا کار نه پکار چې هغه دین کې علماو کې په غټو مسلو کې باس کی او بیا هغه وی چې د مثال سره کمن راکب لجت البحر ولا يعرف الصباح لکه سړی او ډنګ دریاب ته ودانګي نو دی به لامبو ول نه راشي ظاهر دی به ډوبېږي علمي باس دا علماء ته پرې ادا خبره بالکل یاد وساتئ چې تمام علماء ټول سلور واړو مذهبونو کې هر فقه هر تفسیر کې دالي کله چې لحوم العلماء مسمومه علماء وغه زارلود غیبت چې تکای د خپل لاغه ایمانی سودا خرابه علماء سره سودا د ایمان د حل حرمت ته د جواز عدم جواز دا د ایمانیات ته تا ته ویل مور ستا مور دا پتا حرام را چا ویل دا د علماء ویل تا ته ویل دي خذ حلال دا چا ویل دا د علماء ویل تا ته ویل دي بيزا حلال دا او سپي حرام دي نو دا د علماء ویل اوس توا په علماء باندې اعتماد کوي او دا اعتماد دی علمی اعتماد دا اعتماد دی ایمانی اعتماد او دا غره چې الله او دا الله رسول تاسو ویل تاسو مادر سلور دی رحمت صلی الله علیه و تفسیری ویل تقلید مبارک قران کې الله فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون عالم نه تاسو کته نه پويږي دا الله حکم زاره خبره ته مسائل نه پويږي نو تبر عالم نه تاسو کوي او بیا هغه حدیث تاسو سماوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ولګل غزاله آلته کې او صحابي تر شپې جنابت وش او زخمی غشه په لګیدل نو هغه صحابونه تاسو عام صحابه چې زسو کما غوي تبا غسل کوي خامخ هغه امام چې زخمونه دي هغه راستاموز نه کېږي نه پاکيږي
هغه غسل وکړه، غسل سره د هغه زخمونه روان شو او هغه شهید شو. دا صحابه چې خزانه واپس رااله نبی علیہ السلام ته قصه وکړه چې داسې صورتحال شو. نبی علیہ السلام فرمایل چې قاتلکم الله قتلتموه انما شفاء العی السؤال، چې تاسو الله هلاک کی تباہ او برباد شي غرق شي. دی خو معذور او زخمی او هغه الله تیمم فرض کړي، نو تاسو هغه ته غلطه مسله وخوله، هغه سره هغه شهید شه. بیا دا فرمایل ما او تا هر مسلمان ته انما شفاء العی السؤال، چې کم سره روحانی علمی بیمار ده هغه ته ضرورت ده، هغه به سوال کی د عالم. دا یاد ساتئ هر مسلمان لرا پکار چې هغه د علما سره عزت او د احترام په نظر سره ګوري. دا احمد علی لاهور رحمت الله علیه بارک دا مشهوره خبره ده، هغه الله نه کشف ورکړ چې هغه پر قبرستان باندې تیروته، نو هغه ته قبرونو حال الله خود دا به کوم خلق چې دین سره علما سره محبت نه ساتلې په بد نظر قتل دي، هغه مخ د قبله نه اوخته دي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هغه وی چې زما درې اوخي دا عبدالملک زامن هغه درې اوخي بادشاہانو، لیکن هغه اسلام زیاته په دنیا کړو، هغه قسم سره وی چې هغه مخ د قبله نه اوخ. زرا خبر تاسو عام تداکم دا سوشل میډیا باندې دا فیسبوک باندې دا خلک باسونه کوي، دا باس پرې ګره څنګه تعالی چې ډاکټر یو دوی ولګي تاسو کې دا یو سړی شته ابتباد کې هغه ډاکټر شیټ لیکل هغه دوی لیکل هغه دا ویلي چې را دا دوی ته لیکل ډاکټر صاحب یا دا دوی چې دا خدا کې بدره دا هغه اندادون اعتماد دې په ډاکټر باندې چې دا ډاکټر له ځتلم زما د علاج په باره کې 100% پوي، زما د من 100% اعتماد. نو ته ډاکټر باندې 100% اعتماد کوي چې هغه سره دنیا یو علاج کوي او هغه سره دنیا او علم دې چې هغه علم ما شکی او مظنون علم دی، هغه من ستا اعتماد دې کدا اعتماد ته نه کې دنیا نظام نشي. دا اعتماد بینکارای کې بینک کې